خو که چا به کړي وي نو هغې سره رابطه وکړئ او هغې ته دا ووایي چې موږ به دې وخت باندې چې موږ تر څو پورې تاسو سره رابطه نه کړي او شیطان هم نه ایستلی تاسو به هغه وخته پورې زمونږ قرباني نه کوئ تاسو سره به هغې په خپله رابطه کوي خو چې تاسو ته مخکې نه بیا دا ووایي مولانا صاحب څنګه چې د عمرې نه پس سعی کولی نو طواف زیارت نه پس سعی کولی طواف زیارت نه بعد هم سعی کول دي دا هم ویلې بیان مې کړه چې څنګه د عمرې د طواف دی هماغسې د طواف زیارت حکم هم دی طواف زیارت نه بعد هم سعی واجبه ده او دا په اوو واجباتو کې موږ شمارلې وو مدینې منورې نه چې کله واپس سړی حرم ته ځي دا وایي تپوس کوي نو ذوالحلیفه کله چې مدینې منورې نه واپس سړی حرم ته ځي مسجد نبوي نه روان شي نو ګاډی بهر ودرېږي دا ذوالحلیفه یو ځای دی د مدینې منورې نه بهر هلته یو مسجد جوړ دی هغه مسجد کې غسلخانې هم دي د احرام د تړلو ځایونه هم دي هلته به غسل وکړئ هغه ذوالحلیفه مسجد کې او هلته به چې دی نو بیا احرام واچوئ هغه ځای نه به بیا ستاسو باندې د احرام پابندیان وي او هغسې عمره به کوئ لکه څنګه چې د پاکستان نه د عمرې د احکاماتو هغه احکامات وي صد ذی الحجه ماسخوتن مونږ چې کله سړی مکه کې وکړي نو اوس د سعودي حکومت والا صد ذی الحجه باندې ماسخوتن دا حاجیان مینا ته بوځي نو 8 ذی الحجه والا سحر مونږ راځي هلته ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن دا 5 مونځونه مینا کې راځي هسې خو د 9 ذی الحجه د سحر مونځ کولو خو اوس یې 8 ذی الحجه باندې چې دی دا سحر مونځ دلته راشي 9 ذی الحجه والا سحر مونځ چې کوم دی هغه دا اوس نه حاجیان د شپې نه عرفات ته بوځي هلته راشي جی او اکار خو تاسو له درکړي چې یاره دې ټیم پورې قرباني ده خو بعض اوقات داسې وشي چې سړی رش کې ګیر شي هغه شیطان ایستلو ته هغه ټیم ته ونه رسېږي شیطان یې د هغه حالانکې هغې نه مخکې تاسو له شیطانان ایستل پکار دي خو کله کله داسې وشي هغې تاسو له مثلا درکړی دی یوه بجه چې یوه بجه به موږ ستا قرباني کوو او یوه بجه پورې ته شیطان ایستلو پورې ونه رسېدلې نو بیا خدا ستا قرباني نه کېږي لهذا هغې ته به بیا که چېرته ته د هغه ټیم نه لیټ شولې نو هغې سره به رابطه کې ورته به وې ته به ورته وې چې زه لا نښتې یم زه لا رشت یم زه لا ګیر یم تاسو زما قرباني لږ لیټ کړئ او بیا رابطې یو شکل به جوړوئ په احرام کې طواف کې وشانه په چیرو لګي تا نه ویني وته یا نه د سر خلا کولو وخت په دې سړي دم راوړي کنه نه دم نه وړي دا عوامو څه غلط فهمي ده شرعي نه درنه وته نو دم در باندې واوړو اینې وتلو سره دم نه ځي دم نه وړي سړي باندې البته دا دی چې اودس مات شي نو بیا به د سر نه هغه طواف شروع کوي د هغې هغه مسله موږ وویله یو بله خبره هم تاسو څه ویلي د حج احرام به د مکې مکرمې د خپلې دیرې نه کړي بهتره ما تاسو ته دا وویلې مازدیګر دا مسله ما بیانه کړله چې یاره بهتر خو دا دی چې سړی راشي حرم شریف ته حج احرام خو غسل وغیره دیره کې وکړي او کپړې هلته واچي او راشي دا 2 رکعاته په حرم شریف کې وکړي بهتر خو دا دی هغه د احرام والا 2 رکعاته په حرم شریف کې وکړي البته که ټیم نشته دی تاسو ته وایي چې یاره شابه ګاډي ولاړ دي او تاسو راکوز شئ چې ځو نو بیا په خپله دیره کې هماغه 2 رکعاته کوئ د احرام به د خپلې دیرې نه کوئ او یو خبره دا یاد ساتئ ګورئ یو مسله ده چې کله سړی خپل احکامات ادا کړي مثلا ګورئ تاسو دا ټول احکامات وکړل تاسو شیطانان هم ویشتلو قرباني مو کړله اوس سر خرول دي او نور نیان باندې ډېر زیات رش دی نو تاسو خپل منځ کې اوس یو بل له سر خرولی شئ خلکو کې دا غلط فهمي ده چې نه تر اوسه پورې لا چې ستا سر نه دی خریدلی ته هغه وخته پورې د بل چا سر نشي خرولی دا غلطه خبره ده چې ستا نور ټول احکامات پوره شو تا قرباني مو کړله ستا چې دی شیطانانو والا مرحله مو پوره شوله ستا صرف سر خرول پاتې دي تاسو دیره کې خپل ملګري خپل منځ کې یو بل هم سر خرولی شئ یو سړی لا په خپله په احرام کې دی نور ټول کارونه یې پوره شوي دي سر خرولې پاتې دي دا سړی د بل خپل ملګري له هم سر خرولی شي او ملګري له چې سر وخروي هغه دې بیا دله وخروي دې کې څه ممانعات نشته احرام کې چې نور ارکان یې پوره شوي صرف سر خرولې پاتې نو دا بیا بل له سر خرولی شي جی دا من پرون بیان کړل دا مسله چې یاره احرام دوران کې چې دی ځان چې ګرئ نو داسې به نه ګرئ چې یاره ایخته دې راولاړ شي که ستا ګرولو په وجه باندې یا خلال کې په اودس کې یو ایخته دې راولاړ شو نو چې 1 2 3 ایختې نو خیر دی بیا خو 1 ریال 2 صدقه ورکړه او که د 3 ایختو نه زیات کې ډېر ایخته دې راولاړ شو
نو بیا به د یو صدقه فطر یعنی د سرسایه برابر چې دې صدقه ورکې هغه هم ډېر نه جوړېږي 15 ریاله جوړېږي دغه چې طواف کې لکه زیارت وکړي او قرباني وکړي او بیا راشي نو ساده کپړو کې چې طواف او صفا مروه کې صحیح ده او چې ما تاسو ته ویلي چې د 10 الحجه باندې دي شیطان وشتلو قرباني دې وکړله سر دې وخراو نو احرام پابندیان در باندې نور ختم شولې کپڑے خپل وډل تلاشي صفا کپڑے وواشه خپل عام د پرتګو کمیز وواشه او را بشي طواف زیارت په دې کپړو کې کی ما په عمره کې دی وخی لسارو خړېلو بیا تک معلم مون سره جو دغه ما دی پتا دم وړي نه دا په دې باندې دم نه وړي دا تاسو ته ما ویلې دا غلط فهمي د خلکو کې چې نور کارونه دي پوره او نور د احرام احکام دي پوره کړی خالی سر خرول د پاتې نو دې حالت کې احرام کې ته بل لم خرولې شي بل تعالی خرولې شي جی دا په دې کې پروګرام دي حجیان صاحبان با مدینه ته جی جی او څه چې کوم هغه حرم شریف ته نو د مدینه منورې د دلته نه لاړ شي کنه نو هغه خو بدلته نه د احرام نیت نه کوي احرام بدلته نه کوي دلته نه مدینه منورې فلایټ چې چای هغه سیده مدینه منورې ته خپل کپړو کې دي مدینه منوره کې به اتور دي تیری کې د مدینه منورې دا کوم احکام چې موږ ذکر کړل دا به خپل دا زیارتونه وکي درود شریف وای چې کله دا د مدینه منورې نه حرم شریف ته تللو بیا به د عمرې احرام وتړي دا بدن ته احرام نه تړي مدینه نه چې کله د مکه مکرمه ته تللو الته به دا احرام وتړي د عمرې عمره باندې جی دم په کوم خبرو باندې راوړي دم د احرام ممانعت چې کوم من بیان کړل هغه کې هر خبرې په مخالفت باندې دم راځي لکه ما تاسو ویلي چې احرام کې بچی دي خوشبو نه لګوي یو سړی په قرآن دم باندې خوشبو ولګول د باندې دم راځي یو سر باندې پټوي یو سړی چې نو پورا ورځ سر پټ کړلو یا پورا شپه سر پټو د باندې دم راځي یا په حج عمره کې واجب پاتې شو مثلا وقوف مزدلفه وقوف ونه کړلو د باندې چې دم واوختو یا د صفا مروه سعی دی پاتې شولا د باندې دم واوختو دا شانتي کې چرته یو جنایت کې وشو یا یو واجب پاتې شو دم په پیوړي یا احرام کې چې کم کارونه منی دي هغه کارونه وکړل او پورا اعلی سطح باندې وکړل نو هغه باندې بدم وړي طواف زیارت کې واره مل کوو طواف زیارت کې چرته د احرام په حالت کې کوي د احرام په حالت کې نو ما تاسو ویلي چې دا دوه خبرې خو سنت دي رمل او استباع او که احرام په حالت کې نه نو ال تدیر زیات رشلی بیا به رمل نشته یو وجه چې څومره وسکیږي کولای شي د لپاره استعاله دم نشته بعض خلک بل تاسو ته وایي چې مسجد عائشہ نه عمره نه کیږي مسجد عائشہ نه عمره کیږي مسجد عائشہ ته لاندې 300 کیلومترونه تللی راتلی شي عمرې چې څومره وسکیږي البته بهتر الته د طواف عبادت دی طواف ډیر کوي عمرې که څومره کولی شي جی البته د دې دا تاسو کولو چې دا نوم ښکاری نو دا نوم د سړي د لپاره ستر دی احرام داسې بتړی چې دا نوم به پټي او نوم نه څنګه چې دا پرتوک دی څنګه چې دا ستر دی دا شان دی د احرام په حالت کې ستر دی د سړي ستر د دې نوم نه والا زنګونه پورې دی دا زنګونه هم به پټي نوم هم به پټي جی دغه چې قرباني کوي هغه به خپل ورپړي دم یو خود قرباني والا ده کنه تاسو قرباني وکي قرباني واخه په خپل خپل پکار دي مستحب دي او دم چې سړي باندې واوري دا یعنی جرمانه په تور باندې چې سړي ته قرباني کوي نو هغه واخه په خپل نه خوري هغه په ټول مسکینانو لور کوي دا ټول شکل واپس راشي شیطان وړي دا زیارت دي بیا واپس کې مینا د دې په خپل جامو او مینا د په خپل ساده جامو کې دي احرام خو ختم شو راځي شي ډیر خیر دی او راځي شي شپږ مونږونه دی راشي سم مانی نه دي په سوال کا عرفات اما شپه دی مینا کې وو کې عرفات سر مونږ مو کې بیا د عرفات لاله شنو کولې شي به احترام نه رسیدي او رشبم نه هغه یو دا اعلان کو ان شاء الله غینه بعد کبه هم د چاته پوسی باندې مو کې اذان وخم دی زمونږ د مدرسې چې کومه ده تاسو ټول حاجیان چې دی نو تاسو نه دا درخواست دی چې زمونږ دا پروګرام صرف د الله د رضا لپاره دی دی باندې زمونږ سره د دنیا هیڅ قسمه غرض مقصد نشته دی نو صرف دا دی چې تاسو د حاجیان حرم شریف ته لاړ شئ نو تاسو د زمونږ مدرسه زمونږ د مدرسې اساتذه زمونږ د دې مدرسې مشر محتمم قاری فیاض الرحمن صاحب بیمار دی دغه شان دي زمونږ د مدرسې نور کوم ضرورت دي
تاسو دې مبارک ځایونو ته ځئ نو هلته زموږ د مدرسې لپاره خصوصي دعاګانو کې زموږ د مدرسه یاد ساتئ زموږ د دې مدرسې اساتذه زموږ د دې مدرسې طلبه او زموږ د دې مدرسې چې څومره ضروریات دي هغې لپاره دا درخواست دی چې تاسو به د خپلو دعاګانو کې زموږ د دې پروګرام نه صرف دا غرض دی چې تاسو به د خپلو دعاګانو کې زموږ د مدرسه زموږ د مدرسې چې څومره انتظامیه ده مدرسین دي او د دې چې څومره معاونین دي دا ټول په دې کې یاد وساتئ چې الله دې مدرسې له د دې مدرسې نه ټول عالم کې د دین کار واخلي او دې مدرسې دا چې دي په ټول عالم کې الله رواني کړي مخکې ته الله کار اخیستی دی او دویم درخواست دا دی چې دلته اوس داخلي هم روانې دي د طلباو لپاره نو انشاءالله کم اهل د دې لپاره مختلفې شعبجات دي درس نظامي د هلکان هم دي د جینکو هم دي دا کوم دی کې چې مستورات ناستې دي دغه د جینکو مدرسه ده الحمدلله دلته داخلي هم روانې دي نو چې کوم د مدرسې دا دفتر دی تاسو د دې نه معلومات کولی شئ تاسو کې کوم ځای کې څوک د داخلي خواهشمند دي انشاءالله هغې له د دې ترغیب ورکړي جی جی د حج خطبه اوریدل چې هلته تاسو وررسېدلی شئ نو بیا سنت ده واجب لازم نه ده خو دا ما تاسو ته ویلي که وررسېدلی شئ په غیر د مشقت نه مسجد نبوي ته وررسېدلی شئ زنانه چې چا سره دي هغه خو دې بلکل نه ځي سړی که دی او بغیر د مشقت نه وررسېدلی شي نو وردی شي فرضي طواف لپاره چې دی مکې مکرمې ته چې رالي طواف دې کله وکړلو نو بیا مستحب او مسنون عمل دا دی چې واپس مینا ته لاړ شي هر وخت چې ته فارغه شي که 1 بجه فارغه شوي که 2 بجې فارغه شوي ځان واپس مینا ته ورسوئ مسنون عمل دا دی نبي علیه السلام مینا کې قیام کړی دی طواف زیارت چې وکړلو نو نبي علیه السلام ګورئ په اوقاتو کې دومره برکت و چې نبي علیه السلام په 9 ذوالحجه باندې هغه وخت خو به دا سورلۍ د اوښ وي او اوس خو ټنل جوړ شوی دی هغه وخت به په غر باندې اوښتلو نبی علیہ السلام په 9 ذوالحجه باندې چې دی راغی شیطانان یې وویشتل بیا نبی علیہ السلام لاړی او په خپلې هغه د قربانګاه ځای ته قرباني مو کړله او 100 اوښان نبی علیہ السلام ذبحه کړه او هغې نه بعد نبی علیہ الصلاة والسلام چې دی بیا هغې نه بعد حلق وکړلو بیا لاړو او د 1 نیم لک صحابو سره مکې مکرمې ته لاړو طواف زیارت یې وکړلو واپس چې راغی نبی علیہ السلام د ماسپښین لمونځ له واپس راورسېدل دومره لږ وخت کې الله رب العزت چې کوم دی د نبی اسلام په اوقاتو کې برکت شو نو نبی اسلام واپس مینا ته تشریف راوړی دی مینا ته به واپس راځي ټیک شولی دی دعا وکړو دعا په جمع باندې وکړو جي یو طواف دا بعضې خلک دا چې حاجات صاحبان مور ورته وایي ماله طواف وکړه ورور ورته وایي ماله وکړه د تره زامن خلک ډېرې دی کمزورې یو طواف کې دا ټول یادولی شي ګوره یو طواف نفلي کې ثواب یې دا ټولو ته وربخلی شي ټول امت ته وربخلی شي او د یو کس دپاره هم کولی شي ژوندیو دپاره هم کولی شي مړو دپاره هم کولی شي دغه شانتې د نبي علیه الصلاة والسلام په روضې مبارکې باندې یو سړی د چا د طرف نه سلام وایي نو هغه د طرف نه هم سلام ویلی شي د هغې الفاظ دا دي ای د الله رسوله ستا فلانې امتي په تاسو باندې سلام کوي شیطانانو د ځای د قربانګاه تقریبا څومره فاصله به وي شیطانانو د قربانګاه تقریبا 3.5 کیلومتره فاصله ده ډېره لرې ده نو که سړی تاسو سره تکړه څوک په خپله تلی شي ښه خبره ده او که نه نو بیا اول ځل حج والا تللو والا چې دی او خصوصا چې چا سره زنانه وي هغه دې په خپله قرباني نه کوي اختر مونځ باجیانو باندې نشته دی او ټولو دپاره کولی شي ټولو دپاره بخلی شي څومره چې درنه کېدی شي د خپلو مشرانو دپاره الله ثواب ورکوي د عمرې ثواب الله ورکوي صحیح شوي دعا وکړئ دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة